بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی پروګرام سره زم تاسو ورور تاسو ملګری محمد زبیر خان کتونکو دا وخت منګه په یو داسې رستورانت کې موجود یو چې هغه یو روایت را ژوند کړی دی کودرین رستورانت چې هغه کم زاړه خوراکونه چې کم دي کوم بچپن طرف ته لاړ شنو پای کې زمونږه د بچپن هغه یاداش چې کم دي هغه مونږ ترازی کا اصل غوړی وای یا دسه کوچ وای یا ټون اهم شی چې په یخنۍ کې هغه پېتی و چې پېتی نن سبا زمونږه د نوې کول چې د نه پیژنې دا ډیر زیات زمونږه د وخت چې کم خلک دی هغه زیات هغه له بچي توجه ورکوله هغه په مینه خوړه د نغری په غاړه چې بکله فیملی ولا ټول لاون شنو مور بي بچي دا هغه به یو ښه انداز په کټوي کې چې دی پېتی به باګي د سین کانه چې دی دا به د خوګوري د پاره چې هغه خلکو ډیر زیات خوخو د خلکو سره چې دی هغه مینه واخو چون کې وز دا ډیجیټل خوراکونه راوځي چې پای کې برګری دي مختلف سيزونه چې هغه خلکو چې دی روایتي خوراکونه لري کړي د زمون ځوان کول چې کوم دی نو په دغه وجه باندې دی نن منګه دی رستورانت ته راتګ دا وکړو چې منګه د خپل مشرانو ته زمون د امزوري چې کوم دی یا زمون د نوې کول چې کوم دی هغه ته منګه د زړه خوراکونه یا د زړه کم یاداشت دی هغه واپس راولو او هغه د رستورانت روخه کې ودینه کم سے کم خوري نه خو چې هغه زده کړو کې هغه معلومات واخلي چې یاره زمون په خانو خلکو به څنګه خوراکونه کول یو مشر سره په دې څنګه کې ناس سره خبره ترې کو چې هغه دی کودرین رستورانت ته راغله د زړه یادونه چې د غیره تازه کړی دي اصل خبره ترې السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورجان تاسو را خپل پیژنګلو کې دا راته وای چې زمونږ د روایت چې کوم دي دا په ډیر تیزی سره چې دغه مطلب ورکشوي دي خلک دې نه خوخي زمونږ نوې کول چې دغه دې نه خبره ده سګنه چې مطلب دا زمونږ د جسم د پاره زمونږ د کلچر د پاره سونه ضروری دي بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم د قاری عنایت الله د دې ګمبت مې اوسیدن کې ما او د دې بای سره تعلق ته دلته کې اکثر مونږ راځو هوټلونو دا ماشاءالله الله په غټ کرم کړی دی د باندې چې د یو عجیب دغه سٹارټ کړی دی د کاروبار هم دی خو ډیر دغه د سیر هم د مناسب دی ریټ لکه دلته چولستاني کړی ملاويږي چھوټه پایا ملاويږي او میکس جنگلی ساګ ملاويږي هر څه په مناسب ریټ باندې نن سبا په دې دور کې په دې ریټ باندې تقریبا چې مناسب ریټ زموږ دلته کې دونی مکال نزور ازو او دا بچي مرسره دلته کې کار کوي تقریبا خو ډیر زیات دغه مطمئن یو او بهترین انداز کې د اخلاق هم الله پاک ول اعلی اخلاق ورکړي څنګه چې الله ول اخلاق ورکړي دسي فارسی کې ذائقي لکه سمره چې دلته الله پاک کولو وشرب ولا تصرف خره اسکه اسراف مکوي خو دلته کې ګورل ډېر اسراف کیږي په روټو کې په دغه کې لکه او نو یو ځل چې سوکراغه خلکو پس کورونه پرې خې خبري اکثر موږ ورو زمرګري د محلي والا ټول غرمه راځي دلته کې نو ډېر خسته انداز کې دغه پیش کړی دی الله دې پکې نور خیره برکت واچي او دغه پکې ملاويږي د اثر کې ملاويږي اصلي غبینم پکې ملاويږي او اعلی قسم خانه ملاويږي لکه په مناسب ریټ باندې نو پښتنه کومه زمونږ روایت چې کوم دی هغه کته سوګوره د زړه خوراکونه چې کوم دی پای کې کړي دا پېتی دا دا واس په دې نوې کول نه خوخی نه هغه مطلب چې د لري چې یار دا ستوي دا سدي یا زمون چې کوم پوخانی چې کوم دورو نو پای کې با پکور کې فیملی ستدي هغه به مطلب ټول گیدرینګ به هغه لوی واړه براغون شي هم د قیوي کټوي ته په انتظار چې بده کې امور به سپخ کړي دي ته بس نظر ګوري چې یار مطلب زمدانه کول ول دي سيزونه لري دي نه د لري نوې کول ته دا موقع نه ملو شوی نن ورته د ګراوند جوړ کو او یو نوې دغه ایجاد کنو ټول خلک راځي یو نایاب شی ورته ښکاري کې دا زموږ د کورونو کانم دغه وا او زموږ ثقافت هم دا دی لکه دغه به کې نشته خو دا ګراوند چا جوړ کړ نو تر اوسه پوري د عملی جامه ولا ور کړه ماشاءالله نو ډېر بهترین انداز کې د خپل خدمت پیش کړي او یو ځل چې سوکراغه بار بار بیا راځي اکثر بهر ملک نه فارن د مرګري رابطه کوي د فیسبوک باندې ګوري دغه باندې درې سلور چینل هم دراغسته دي تقریبا نو الله دې په خیره برکت واجو ډېر بهترین کار د شروع کړی دی ډېر خسته انداز کې لکه هغه کورنی هر څه لکه دلته درته ملاويږي او بل دا چې صفای ډېر خسته ماحول دی ډېر مزیدار انداز کې او څوک چې ول راغلي غټ غټ خلک ول راځي ماشاءالله او دغه ډېر بهترین انداز کې راځي ملګرو یو بل ملمره سرناسته چې هغه هم د خوراک لراغله واغه چې د زړو روایتو د خوراک چې کوم دی په کټوي کې پخله بیا چې د هغه غذایقه د هغه
انداز چې دی هغه ډیر زیات په ښه انداز باندې هغه پیش کوي او دلته کې چې دی هغه خوراک او دا سره خبره ترې کوو چې هغه د زړو روایتو ته بس نظر کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو د رجیخ خپل پیژنګلو کې او نن په دې رستورانت کې موجود دی لکه مطلب هر طرف ته چې ګوري نه کودر لوخه په نظر راځي نو دا زمونږ ماشوماله چونه مونږ ته خو زما په خپل ځکه کلم راشم نو ماته هغه یاداش راځي چې کوم پوخانی دور کې به کتا سو وګو د وړه په کودرین کټوي کې هغه کې لګیدو او یخو د کېدو انګولي به باګي بخیدو وست دی وس خو هغه دور نشو چون کې دې تاسو په نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم سید الرحمن عرف شیخ جی. زه په خپل د فاست فود کار کوم خو زمونږ روزانه هم دلته مخامخ زمونږ د فاست فود دکان دی خو زمونږ خوراک د دې ځای دی ماشاءالله ډیر بهترین ټیسټ دی ډیر ښکلې ذایقه ده او ټول هغه پخوانی او ښکلې هغه کم ساګ او پیتی او کړي او هغه شان چولستاني کړی او بیخي چې کم زاړه وختونو هغه سیزونه ماشاءالله دلته ملاوي او ډیر بهترین سیز دی. زمونږ هم دا میسیج چې بای کم ینګ جنریشن دی زموږ سټوډنټان دي بای د دې ځای وزټ وکړي راشي دا سیزونه وګوري چې زموږ مشرانو پخوانه کم سیزونه خوړل کنه مونږ دا نه وایو چې زموږ په خپل زده فاست فود کار کوم چې دا دینه خوري دا خو د نن سبا دور سره دا سیزونه ریلیټډ دي خو دا زموږ مشرانو چې کم پخوانی کم سیزونه پخول او خوړل به چې دې لپاره هم دا کسان راشي چې بای دا ټیسټ کی او ماشاءالله ډیر بهترین ذایقه هم ده او صفائی هم ډیر لکه خیال ساتي او ډیر ماشاءالله بهترین دغه دی. امیر صاحب بل پښتنه په کومه چې باران شي او بیا مطلب پای کې پیتی خوراک چې دی هغه مخکې به موږ د خلکو به دا زیات کوشش کوو چې کله باران او یخنیانې به وي نو خلکو به پیتی پخه کوي اوس پیتی دلته کې په دې پلیټ فارم باندې ملاویږي نو څه ګڼئ چې یاره دا د دې موسم سره څونه مطلب جسم لا ګرمي ورکوي خوند پیدا کوي څونه مزې ترې خلک اخلي. یار ماشاءالله مزه خو دي خلک ډیر علي مونږ په خپل هم لکه باران چې شو یا کړي یا پیتی د لپاره سپیشلی مونږه کلاله بایتا دا فرق او چې بای مونږ لکړي یا پیتی د دوانو کې چې یو هم او ماشاءالله چې باران شي د لپاره خلک ډیر راضي هم دغه دوه ایټمون د لپاره ډیر زیات کوشش کوي کنه چې مونږ ته میلاو شي او هر ټیم باندې میلاو شي. قدرمنو کتونکو هغه کاریګر هغه استری سره موجود ده چې هغه زمونږ د سواد چې کوم روایت ته غیر ژوند کړي دی او دلته کې چې دی هغه په خصوصي توګه باندې د سيزونه تیاری کتا سو ګور نو پدې کې د ټول نه اهم شی چې هغه پیتی ده پیتی چې نن سبا په کورونو کې ډیره کمه پخېږي او په هغه وجه باندې خلکو ته زیات خواهش هم لري خو چونکې هغه غوته نه ملګند ډیر خلک چې دی هغه دی ګرم خوراکونو سره سره چې دا پیتی او پلس بیا چې زمونږ روایت چې کوم دی کړي چې هغه د شوملونو تیاریږي او پایږي بیا اصل غوړي چې دین هغه یو ځانه اهمیت لري یو ځانګړی حیثیت لري. ناصر خان سره موجود دی سره به خبره تر کو چې دا هغه سوچ څنګه راغی او هغه به دی اخلاصوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ناصر خان تاسو جی په پروګرام کې هرکلی وای دا راته وای چې د سواد روایت را ژوندې کول د ډېر ګران کار دی خو چې تاسو یو کړهو کړی دی یو سټډي وکړی دا نو څنګه چې یاره زمونږ دا نوې کول چې کوم دی یا داسې ډېر خلک داسې چې هغه داسې زونه محرومه دي مطلب هغو ته پته هم نشته چې یاره حاصل غوړي څه ته وایي کوچ څه ته وایي بیا پیتی څه ته وایي یا د شملو کړي څه ته وایي نو په دې راته لږ ناصر صاحب سوچ څنګه راغی؟ ښه جي سوچ خو زما دا د بچپن یو شوق و زما کاروبار بل دی خو د بچپن یو شوق مې ذهن ته مې خبره دا راغله چې یاره دا زه په یو داسې پلیټ فارم نه دغه کومه چې زما د نوي کول ته دا ښکاره هم شي ځکه ما چې کتل نو دا ورو ورو کېدل روانو او رکېدل داسې چې لکه د سره زمونږ پاسپورټ طرف ته خلک روانو زمونږ نوی کول خصوصي طور پاسپورټ طرف ته روانو د دې نه بالکل ناشنا کېدو نو ما سوچ دا وکړو چې راشه دیو به اشنا هم کم او زما یو کم شوق چې دی هغه به هم پوره شي نو کله چې ما دا آیډیا د خپلو نوي کول سره به ډسکس کولو نو هغو به خندل چې یاره کړي څه ته وایي او کوچ څه ته وایي دا وي ښکلي نن خو برګر دی او پلانکی دی او ډینګی دی کله چې دا ما سټارټ واغستو او هغو دا وسکله خبره نو لکه د هغو د هغه امپریشن ما ته دا اندازه لګېدلې چې هغو به ذهن کې دا خبره راتله چې یاره دا مونږ څه
غلطي کړې ده چې لکه مطلب دا شی مونږ پرېښودی په نور څیزونو پورې نښتي یو. اوس چې کله راځي بعضې کسان پکې داسې راشي چې زه ورته کوچ او ګبین کېدم ما نه تپوس کوي دا څه دي کوچو ته وایي دا څه دي نو زه هم وایي دا کوچ څه ته وایي زه هم کوچ دي وایي کوچ څه ته وایي نو بیا ورته زه ټوله کیسه وکړم چې بچو دا داسې داسې خبره وي هغو چې ته بیا کله نوړی والي لاول خو یې ږدي نه چې یاره دا به څه شی نور خوراک کوي نه کوچ نه چې زه ورته کېدم اولنۍ نوړی تې والي نو هغه بیا ټول په هغې راپڼ شي بیا یو پلیټ نه چې څوک یو پلیټ نه 2-3 پلیټه بیا وخوري نو لکه خصوصي طور لکه زمونږ کوچ پیتی او کړي دا 3 آیټم چې دي نو لکه د دې ډیمانډ نن سبا خاص کر په دې یخ په دې موسم کې ډېر زیات دی. ناصر خان بله پوښتنه به کوم که تاسو وګورئ نو نن سبا هغه ډیجیټل دور دی مشیني دور دی چې هغه ګل هم په مشینانو تیارېږي یا په پتیلو کې تیارېږي کودر لوښي بیا د دې ذایقه چې دا څونه اهمیت لري د دې دومره فرق دی لکه مطلب د سټیلو یا د سلورو په لوښي کې پخلی او د کودري په لوښي کې د پخلي د ځمکې د اسمان فرق دی. د سټیلو د سلورو په لوښي کې چې کوم پخلی کېږي نو سرسري پوښ شي د دې کې چې ته غوښه یا دا پیتي چې پکې پخې نو د دې د شوپړ منځ ته د دې هغه ګرمایش او تپش لاړ شي د دننه هم پوښ شي دا دغه بغیر د کوکر نه خو چې په کوکر کې ته پوښ کې د هغې ذایقه جدا یا په دې کې چې کوم پوښ شي د هغې بالکل ذایقه بالکل لکه ډفرنټ یا د مارکیټ د اویلیبلیټي شی نه دی دا صرف هغه پوهانو زنانو به پخلی کوو هغه به نور په وسني دور په کورونو کې هم دا ذایقه لکه نه محسوسېږي چاته. دا راته ووایي چې مطلب د ذایقې د ټینګ ساتلو دپاره یا داسې قسم خوراکونه چې کوم زمونږ پخواني خوراکونه او په هغې کې به زمونږ زنانه مشران چې کوم دي که هغه زمونږ نیاګانې دي یا مور دي هغې به داسې نه کول په دې کې د کاڼي به څه خاصیت و یره د کاڼي د دې خپل یو ټیسټ راځي هغه طریقه کاري دی چې لکه دا چې کله خوټ کېږي د خوټ کېدو نه وروسته دا څنګه چې دا په اور کې دي دغه شان ورسره کاڼي په اور کې واچوي نو هغه د دې د پخېدو پورې هغه کاڼي هم سور کېږي کله چې هغه سور شي نو راوالي او سمدستي دې ته ور واچوي نو د دې کوم سوی یو ټیسټ پکې دا به تاسو څکلي هم په دې کې داسې یو د سوي یو ټیسټ راځي نو هغه ټچ دی له ورکوي او هغه ټچ دومره یي چې لکه هغه خصوصي طور بعضې کسان وایي زما دا معده سوځي د هغه معدې سوځېدو علاج هم دی. دا راته ووایي چې نن سبا تاسو کم ایټم تیاروئ او هغه نوی کل چې کوم دی ځوان کل چې هغه د دې څیزونه محرومه دي هغوی ته څه پیغام هغو ته پیغام زما دا دی زه بار لکه څوک چې ما نه انټرویو کوي او دا تپوس ما نه وکړي نو زما مقصد هم دا دی چې هغو دې له راشي د دې نه خوند یو طرف ته کا خو د دې نه کم صحت د دې کې چې کوم صحت پروت دی چې هغه صحت خپل کړي زما پیغام دا دی چې راشي دې طرف ته راشي کوشش وکړئ چې په کورونو کې یو کټوۍ ویسئ په دې کټوۍ کې پخلی شروع کړئ نو لکه ډېر مزه به هم درکړي صحت به هم درکړي. ډېره مننه کتونکو د ناصر خان خبرې تاسو واورېدو یقینا چې دا روایتي خوراکونه چې دي دا نن سبا په یو رسټورنټ کې یا په یو ځای کې نه میلاویږي ځکه چې دې له هغه کس توجه ورکوي چې هغه د دې څیزونو خبر وي او هغه چې دی په دې باندې توجه ورکوي چې کوم تاسو دا روایتي خوراکونه چې کوم دي کې تاسو ګورئ پیتي شوه کړي شوه نور داسې څیزونه چې هغه زموږ د دې نوي کول یا زموږ د دې خلکو نه چې دی هغه لرې شوي دي پاسپورټ طرف ته خلک روان دی چونکې دا روایت ژوندي کول چې دا ډېر ګران کار دی چونکې هغه یو کوشش کړی دی هغه خپل چې دی یو ستړی کړی ده نن هغه پروګرام تاسو ته موږ وړاندې کړو چې تاسو کم سے کم د دې څیزونو خبر شئ د دې د اهمیت نه خبر شئ او کله چې هم تاسو داسې په محفل کې کښېنئ نو د خپلو مشرانو تپوس وکړئ چې د دې خوراکونو اهمیت څه د دې خوراکونو چې دی خوږوالی څونه او په دې کې چې دی مینه څونه که تاسو وګورئ نو اوس چې دی هر سړی به خپله کمرې پورې محدود دی خپله کمره کې چې دی هغې روټۍ خوري هغې چیز کوي هغې ناشته څه چې ومي خو چونکې هغه دور چې دی نو په هغه دور کې به دا څیزونه پخېدل او خلک به چې دی د یو نغري غاړې ته راغونډ شوي او هغو به چې دی د خپل روایتي خوراکونه په هغې کې پیتي کړي دا سل غوړي شو یا دا کوچ شو دا څیزونه چې دی هغه به استعمالول خو چونکې اوس هغه دور ختم شوی دی 2022 ته ځکه چې دا تقریبا د 2000 نه مخکې خبرې دي یا د 94 98 یا 99 دغه خبرې دي خو چونکې موږ هم اوس کوشش کوو چې تاسو ته دغه روایت را ژوندي کړو د ناصر خان دا خبرې تاسو سره شریکې کړو چې کم سے کم زموږ دا نوی کل د دې نه خبر شي زما د پروګرام مخ پای ته رسي مال اجازه راکړئ د الله په امان.